د مامون الرشید بادشاہ زمانه ده. دا یو نیکمل بادشاہ اگر چې اخر تلک بیا ګډوډ شوی د عقیدې په اعتبار سره. د زمانه ده د په هر کال کې داسې پروګرام جوړو لکه دا تاسو چې جوړ کړی دی. علما به راوستل، علماو به خپل خپل بیانات کول، مامون الرشید به ورته ناستو کتل به چیرې زما په خلکو کې څنګه عالمان موجود دي. یو ځل داسې مجلس لګېدلی دی، عالمان بیانونه کوي. په دې دوران کې سټیج سیکرټري چې کوم هغه ته یو کاغذ میلاو شو، چیرې په دې ناستو خلکو کې یو کس دی او هغه و چې زه بیان کول غواړم. هغه د مامون الرشید نه اجازت غوښتو، هغه یې ورکړه اجازت، کنه دا خو سټیج د بیاناتو دی چې څوک وایي زه بیان کوم جهودي پکې کي کنه. یو سړی راغی، خیرن پیرن دی، شلیدلې جامې دي، ساده باده سړی ښکاري. راغی سټیج سیکرټري له، وی زه بیان کوم. وی بیان کوي؟ وی او وی په کومه موضوع باندې بیان کوي؟ وی په قرآن باندې بیان کوم. په څه بیان کوم؟ په قرآن بیان کوم. په قرآن کې بیا په کومه موضوع بیان کوي؟ وی زه د قرآن په علوم باندې بیان کوم چې په قرآن کې الله تمام علوم ذکر کړي دي، په دې باندې بیان کوم. وی ټیک ده. سړی ته بیان میلاو شو. چې بیان میلاو شو، اوس په ښکاره کې او په ظاهر کې چې ورته ګوري زمیندار سړی دی، خو چې سړی شروع وکړه داسې بیان کوي، داسې بیان چې تمام علما ورته ګوته په خوله باندې پاتې دي. تمام علما ته حیران ګوري چې دا سړی خو ناشنا دی، تا د کوم طرفه راغی؟ مامون الرشید ورته هم راپاڅېدلی او ګوري ورته چې زما په دې خلکو کې داسې عالم موجود دی او دې زما نه پټ دی. ډېر حیران ګوري. عالم لګیا دی او ناس ورته څوک دي؟ تاسو ته پته ده امام شافعي صاحب ورته ناست دی، امام احمد بن حنبل رحم الله ناست دی، امام محمد رحم الله ناست دی، امام ابو یوسف رحم الله ناست دی. دا لوی علما ورته ناست دي. هغه بیان کوي په قرآن نه یو علم ثابتوي. اخر کې چې بیان ختم کو کنه، مامون الرشید بادشاہ راوغوښته، وی زما خواته راشه، ته دومره غټ عالم او ته زما نه پټ پاتې شوی، ما ته خو ستا غونته د سړي ضرورت دی چې د ځان سره د وزیر کما او تا زه پیژنم نه. هغه ورته وی حضرت وزیرتوب له نه یم راغلی، زه مسافر یم په دې لاره تېرېدم، خو دلته مې کار و ځکه پاتې شوم. نو بس ما وی چې راشه ته پکې هم بیان وکنو. مامون الرشید ورته ډېر مینت وکړو، خو سړی وایي نه پاتې کېږم. په اخر کې ورته اخر ته ولې زما سره نه پاتې کېږي؟ زه له عهده در کوم. دا مولان خو چې ښه بیانونه کوي دې دپاره کوي چې د مامون الرشید زه خوښ شم چې څه عهده راکړي، او تا د ځان سره پاتې کوم او ته نه پاتې کېږي، دا ولې؟ هغه ورته وی حضرت ځکه نه پاتې کېږم چې زما او ستا نه کېږي. زما ستا؟ وی څنګه نه کېږي؟ وی داسې نه کېږي، ته مسلمان یې او زه یهودي ما. ته یهودي او زه یهودي ما. نو د قرآن په دې علومو چې دا بحث کوو نو کوم یې که نه څه چلو شو؟ بیان مې وکړو، ښه مې وکړو، خو مسلمان نه یم. مامون الرشید ورته وی ولې مسلمان نه یې؟ بس ځکه مسلمان نه یم چې زما په دې اسلام کې یو شک دی او چې هغه شک ختم شو بیا به اسلام راوړم. مامون الرشید ورته دا ډېره اسانه خبره ده، دلته تمام علما ناست دي او تا چې څه شک دی دا علما به درله هغه شک لري کي. او وړو شونډو باندې لګیا دی او دا الفاظ پې وایي الحمدلله رب العالمین. کله چې الله تبارک وتعالی د دې ماشوم دی وړو شونډو ته وګوري او په دې وړو شونډو باندې دې الفاظو ته وګوري چې زما رب رحمان هم دی، زما رب رحیم هم دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې بچي د برکته الله د دغې علاقې نه د 40 کالو پورې عذاب لري کی. 40 کالو پورې عذاب لري کی. زمونږ په معاشره کې کومه ګناه موجود نه ده، زه دې ووایم که نه په ما کې هره ګناه موجود ده، یقینا زه د عذاب لایق یم، خو چې د الله د طرف نه په ما باندې عذاب نه راځي هغه د دې ماشومانو د برکته نه راځي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ خپل بچي علماو له ورکوئ، خپل بچي چا له ورکوئ؟
علماء ولور کوي علماء ولور کوي الله تبارک وتعالی د دې بچو په ذریعه سره د قرآن حفاظت کړی دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله فرمایي دا قرآن ما نازل کړی دی او حفاظت پایم زه کومه حفاظت پای د مامون الرشید بادشاہ زمانه ده دا یو نیکمل بادشاہ اگر چې اخر تلک بیا ګډوډ شوی د عقیدې په اعتبار سره د زمانه ده د په هر کال کې داسې پروګرام جوړو لکه دا تاسو چې جوړ کړی دی علما به راوستل علما به خپل بیانات کول مامون الرشید به ورته ناستو کتل به چېر زما په خلکو کې څنګه عالمان موجود دي یو ځل داسې مجلس لګېدلی دی عالمان بیانونه کوي په دې دوران کې سټیج سیکرټري چې کوم هغه ته یو کاغذ میلاو شو چېره په دې ناستو خلکو کې یو کس دی او هغه و چې زه بیان کول غواړم هغه د مامون الرشید نه اجازت غوښتو هغه یې ورکړه اجازت کنه دا خو سټیج د بیاناتو دی چې څوک وایي زه بیان کوم جهودي پکې کي کنه یو سړی راغی خیرن پیرن دی شلیدلې جامې دي ساده باده سړی ښکاري راغی سټیج سیکرټري له وی زه بیان کومه بیان کوي وی او وی په کومه موضوع باندې بیان کوي وی په قرآن باندې بیان کومه پس بیان کومه په قرآن بیان کوم په قرآن کې بیا په کومه موضوع بیان کوي وی زه د قرآن په علوم باندې بیان کوم چې په قرآن کې الله تمام علوم ذکر کړي دي په دې باندې بیان کوم وی ټیک ده سړی ته بیان میلاو شو چې بیان میلاو شو اوس په ښکاره کې او په ظاهر کې چې ورته ګوري زمیندار سړی دی خو چې سړی شروع وکړه داسې بیان کوي داسې بیان چې تمام علما ورته ګوته په خوله باندې پاتې دي تمام علما ته حیران ګوري چې دا سړی خو ناشنا دی تا د کوم طرفه راغی مامون الرشید ورتم را پاسېدلی او ګوري ورته چې زما په دې خلکو کې داسې عالم موجود دی او دې زما نه پټ دی ډېر حیران ګوري عالم لګیا دی او ناس ورته څوک دي تاسو ته پته ده امام شافعي صاحب ورته ناست دی امام احمد بن حنبل رحم الله ناست دی امام محمد رحم الله ناست دی امام ابو یوسف رحم الله ناست دی دا لوی علما ورته ناست دي هغه بیان کوي په قرآن نه یو علم ثابتوي یو علم ثابتوي اخر کې چې بیان ختم کو کنه مامون الرشید بادشاہ راوغوښته وایي زما خواته راشه ته دومره غټ عالم او ته زما نه پټ پاتې شوی ما ته خو ستا غونته د سړي ضرورت دی چې د ځان سره دی وزیر کما او تا زه پیژنم نه هغه ورته وی حضرت وزیرتوب له نیم راغلی زه مسافر یم په دې لاره تېرېدمه خو دلته مې کار و ځکه پاتې شومه نو بس ما وی چې راشه ته پکې هم بیان وکنو مامون الرشید ورته ډېر مینت وکړو خو سړی وایي نه پاتې کېږم په اخر کې ورته وایي اخر ته ولې زما سره نه پاتې کېږي زه له عهده در کوم دا مولان خو چې ښه بیانونه کوي دې دپاره کوي چې د مامون الرشید زه خوښ شم چې څه عهده راکړي او تا د ځان سره پاتې کوم او ته نه پاتې کېږي دا ولې هغه ورته وایي حضرت ځکه نه پاتې کېږم چې زما او ستا نه کېږي زما ستا وی څنګه نه کېږي وی داسې نه کېږي ته مسلمان یې او زه یهودي ما ته یهودي او زه یهودي ما نو د قرآن په دې علومو چې دا بحث کوو نو کوم یې که نه څه چلو شو بیان مې وکړو ښه مې وکړو خو مسلمان نه یم مامون الرشید ورته وی ولې مسلمان نه بس
ځکه مسلمان نه یم چې زما په دې اسلام کې یو شک دی او چې هغه شک ختم شو بیا به اسلام راوړم. مامون الرشید ورته دا ډیره اسانه خبره ده. دلته تمام علما ناست دي، تمام علما ناست دي، او تا چې څه شک دی دا علما به درله هغه شک لرې کړي. شک خو به دوی هغې نه لرې کوي چې زما د ذات سره نه وي. هغه شک زما د ذات سره دی، هغه بل څوک نشي لرې کولی. که ما لرې کړو خو لر به شي، خو بل څوک یې بهرحال سړي څادر په اوږه واچو روان شو لاړ دی لاړ. ډېره موده پس تېر شو، بیا هغه شانتې مجلس لګېدلی دی. بیا سټیج ته یو کاغذ راولېږلی شو چې یاره په دې ناستو خلکو کې یو سړی دی وایي زه بیان کوم. وي بیان وله ورکئ. سړی راغی بیان یې شروع کو، بیان کوي. بیا ورته علما حیران ناست دي چې دا کومه بلا راغلې ده، دا خو د علم سمندر دی. مامون الرشید شک واغست یاره دا سړی راته هغه زوړ سړی ښکاري. چې بیان یې ختم کو مامون الرشید راغوښتو، وی ته خو هغه زوړ سړی نه یې؟ وی ولې نه یم؟ نو بیا څنګه راغلی؟ تا خو چې زه مسلمان نه یم. او مامون الرشید مخکې مسلمان نه وم، خو اوس مسلمان یم. اوس یم هغه بیان مې په حالت د کفر کې کړی و او دا بیان مې په حالت د اسلام کې وکړو. مامون الرشید ورته وی زه شکر دی الحمدلله چې مسلمان شوی، خو دا خو راته ووایه چې دا خبره څه وه؟ مخکې ولې نه مسلمانېدې؟ ما له عهده درکوله، هر څه مې درکوله او نه مسلمانېدې، او اوس په خپله مسلمان شوی دا ولې؟ هغه ورته وی زما په اسلام کې دا شک و که نه چې یاره دا مولان خو وایي چې دا قرآن چې څنګه په نبي علیه الصلاة وسلام نازل شوی دا هم هغه شان دی. په دې کې رد و بدل په دې کې زما شک و. ما چې نبی علیه السلام په سوونو کاله مخکې تیر شوی دی، نو دومره موده یو کتاب څنګه په خپل اصلي شکل کې پاتې کېږي؟ زما دا شک و. دوی وایي تورات په خپل اصلي شکل کې نشته، انجیل په خپل اصلي شکل کې، نو دا قرآن خو هغه شانتې یو کتاب دی که نه؟ نو دی څنګه په خپل اصلي شکل کې دی؟ دا شک مې و. دا شک وی هغه شک نو وی څنګه لرې شو؟ وی داسې لرې شو که نه چې زه په خپله یو خطاط یم، ښایسته خط لیکمه، ښکلې لیکایي کومه. ما چې راشه په خپله پې تجربه کومه. یو د تورات نسخه مې ولیکله، خو ډېره عجیبه مې ولیکله او ډېره ښایسته مې ولیکله. د زرو په لیکایي مې ولیکله، ښه تاوان مې پې وکړو. بیا مې هلته کې د یهودو عبادت خانې ته وړه چې یاره ما دا نسخه په خپلو ګوتو لیکلې ده، داسې لږه ګرانه غونته خرڅومه، کو تاسو یې رانه اخلی. هغې چې وکتله وی چې قیمت یې وایه مونږ ته، قیمت یې وی چې ما ته څه پیسې غوښتلې هغه یې راکړې، نسخه یې واغسته. خو په تورات کې ما دومره خبرې د ځان نه لیکلې وي او دومره رد و بدل مې پکې کړی چې د حد نه زیات. وی هغوی واړو راواړو خو هېڅ په حسابو پوه نه شو. ما وایي چې یاره تورات په خپل اصلي شکل کې نشته، دوی خو اړو پوهېږي نه. وی بیا مې انجیل ولیکو په خپله او دغه رنګې رد و بدل مې پکې وکړو. یو خبره یو ځای ته وړه، بله خبره بل ځای ته وړه. عیسایانو عبادت خانې ته مې وړو، ما چې په دومره قیمت یې خرڅوم. وی اکه پیسې راله هغې راکړې، پوه نه شو. ما چې انجیل په خپل اصلي شکل کې نشته. بیا مې په قرآن اراده وکړه، په قرآن مې د ټولو نه زیاته ډېره خرچه وکړله. خو څه چل مې وکړو؟ رد و بدل مې وکړو. سوره یاسین یو ځای له اوسه، ٹھیک شو، سوره مزمل بل ځای له اوسه، سوره مدثر بل ځای له اوسه. رد و بدل مې کو، یو آیت مخکې کوه بل وروستو کوه، کوم ځای کې چې زبر دی هلته زیر لګوه، کوم ځای کې چې زیر دی هلته زبر. د طالبانو مدرسې ته مې وړو، ما ورته وی
چیر قرآن می لیکل دی زمانه به قبول نه کوي وی چې کوم دی راکتو وی چې واغس وی چې وا ډېر ښایسته دی لیکلی دی ولې به قبول نه کو وی قرآن یې رانه واغس وی قرآن یې واغسته وی پاڼې اړولې چې څومره ښایسته لیکلی شوی دی خو چې نظر یې پرې ولګېد وی چې اله دی که فرق دی دی که ردو بدل دی یوه پاڼه اړئ اله وی چې سړی ګپ ګف ونیسئ شابئ قرآن کې ردو بدل کړی دی ونیسئ وینیوما کلک وینیوم استادانو له بوستم چې دې سړی قرآن کې ردو بدل کړی دی راشه دې مونږ له راوړی دی ای استادانو راته ونیوم چې دا چل دی ولې کړی دی ما ورته وی چې ما ته څه وایې ما خو بس کلمه راته ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وی زه پوه شم چې قرآن په خپل اصلي شکل کې دی په دې کې څوک ردو بدل زه درته ویما دا حافظان چې ناست دي زه په یو آیت کې تاسو د زبر او د زیر فرق وکړئ چې ودرته و چې غلطي وي غلطي وي صحیح شو انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دا د قرآن حفاظت کوونکي دي د دې وجې نه الله تبارک وتعالی ورله مرتبه هم ډېره زیاته ورکړې ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې یو ماشوم قرآن په یادو باندې یاد کی د قرآن حافظ جوړ شي اللہ تبارک و تعالیٰ پا اسمان کی فرشتو تو فرمائی اے فرشتو لاڑی شہید حافظ قرآن خوالا فرشتی تپوس کئی اللہ منگسل لاڑی شو تدا اعمال لکو نا اعمال لکن کی فرشتی خو سردمخ کی موجود دی اللہ منگسل لاڑی شو اللہ تبارک و تعالیٰ ورطا فرمائی تاسو دا حافظ قرآن تعظیم للاڑی شہید تاسو د حافظ قرآن احترام للاړی شئ تاسو د حافظ قرآن پروتوکول للاړی شئ تاسو د حافظ قرآن سیکورټۍ للاړی شئ ما ته خلک وی مولوي صاحب ایم پی ای صاحب را روان دی ایم این ای صاحب را روان دی د کلي ملک را روان دی خان نواب را روان دی پښتون را روان دی ټوپک مار دی ورسره لار ورته پرېږدوئ زه هم ستا د ایم پی ای سره ستا د ایم این ای سره ستا د ملک او د نواب سره ستا د خان او د پښتون سره په سیکورټۍ کې د الله عاجز بندګان روان دي زما د حافظ قرآن سره په سیکورټۍ کې د الله پاکې فرشتې روانې دي زما د حافظ قرآن سره په سیکورټۍ کې د الله پاکې فرشتې روانې دي زه نن هغې مور ته واما زه نن هغې پلار ته واما کوم مور او پلار له چې الله حافظ قرآن بچی ورکړی دی وا مورې نن به په دسترخوان باندې ډوډۍ ته کښېنې تا سره به حافظ قرآن بچی کښېني ځان ته به د نبي علیه السلام صرف یو حدیث را یاد کړي چې د حافظ قرآن سره د الله پاکې فرشتې پلاره مورې ووایا وای نن زما په دسترخوان باندې زما سره د الله پاکې فرشتې ناستې دي پلاره مورې الله حافظ قرآن بچی درکو کله کله د حافظ قرآن بچی دی کوټې ته ورښکاره کېږه دی به اودی او ته به یې سر ته ودرېږې او ځان ته به د نبي علیه السلام دا حدیث مبارک را یاد کړي چې د حافظ قرآن سره د الله فرشتې پلاره ووایه مورې ووایه وای نن زما په کوټه کې زما د بچي سر ته د الله پاکې فرشتې ناستې دي پاکې فرشتې ناستې دي دا داسې معمولي خلک نه دی ته به ما ته وایي چې مولي صاحب ما له خو الله حافظ قرآن بچی نه دی راکړی ما له خو الله عالم بچی نه دی درکړی زوم زما دعا ده چې الله حافظ قرآن بچی درکړي زه به دعا کومه خو اجي صاحب خفه کېږم الله حافظ قرآن بچی نه دی درکړی د جماعت امام یې درکړی که نه دی درکړی حافظ قرآن بچی خو دې نشته د جماعت امام خو دې شته دی که نه زه هم اجي صاحبو د جماعت دا امام
تا سره د کلي په کوڅه کې راغی ستا نه تیر شو حاجي صاحب په دې کوڅه کې لږ پنیولی شه دا امام صاحب به د کلي په کوڅه کې رواني د شا غاړې ورته ګوره او ځان ته د نبي علیه السلام د حدیث مبارک را یاد کا چې د حافظ قرآن سره د الله د رحمت فرشتي یي ووایه وایي نن زما د کلي په کوڅو کې د الله پاکې فرشتې ګرځي جومات امام خو یې درکړی دی که نه ته به د کور په دروازه کې ولاړې ستا د جومات امام ستا د دروازې په مخه باندې تیر شو ځان ته د نبي علیه السلام د حدیث را یاد کا چې د حافظ قرآن سره د الله پاکې فرشتې یي ووایه وایي نن زما د کلي زما د کور په دروازه باندې د الله پاکې فرشتې تېرې شوې د علماو سره څه کوئ مینه کوئ څه کوئ محبت ورسره کوئ د علماو سره د علماو احترام کوئ د علماو قدر کوئ یوه خبره درته کومه خلک وایي علماو څه وکړل موږ له علماو وایي موږ له علماو څه وکړل خلک وایي زه درته هم په اخروي توګه در سره نه ځمه چې د آخرت دپاره درله څه کوي را به شو دنیوي توګې ته زه به د خپل بنیر خپل استاذ محترم مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه به درته رامخې ته کړمه راشه نن زما بنیر چې د سیلاب نه وروستو په خپلو خپو باندې ودرېد دا د مفتی فضل غفور برکت دی ما ته وایي ما له ملا څه وکړل زه د بونیر اوسېدونکی ما ته پته ده زما بونیر زره زره شوی و زما بونیر اوبو وړی و زما بونیر تباه شوی و کو نن په خپلو خپو دکاندار ولاړ دی کو نن په خپلو خپو باندې زمیندار ولاړ دی کو نن په خپلو خپو باندې ګاډۍ والا ولاړ دی د الله تبارک وتعالی امداد د ټولو نه لومبې خو په دنیا کې چې کوم سبب و الله مفتی فضل غفور صاحب ګرځولی دی ملا وایي ما له څه کوي ملا درله نور څه وکړي ته خو ملا له اختیار ورکړه که نه ملا له خو اختیار ورکړه که نه چې ملا درله څه نه کوي را به شو په دنیوي توګه باندې الله نن چې د یتیمانانو سهاره ګرځېدلی ده نو هغه هم زما استاذ محترم مفتی فضل غفور صاحب ګرځېدلی دی خپلو بچي داسې پرېښي دي خپلې غېږې ته یتیمانان را یو ځای کړي دي د خپلو بچو نه بې خبره دی د خپل کور نه بې خبره دی کو نن در په دیکې ګرځي منډې ترړې وي د بونیر د یتیمانانو دپاره یې وي یو عالم ما له څه وکړل زه به درته اخروي لینډ نه یادوم زه به درته دنیوي لینډ یاد کړمه را به شم آخرت لره ته وایي ما له مولي صاحب څه وکړل نن د دې محتمم صاحب د برکت نه الله تبارک وتعالی ستا عملنامه د ګناه نه پاکه کړه هسې د یو انسان عملنامه بل څوک پاکولی شي نن چې ستا عملنامه د ګناه نه پاکه شوه دا د دې استادانو د برکت دی چې ستا بچي ته قرآن وي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې یو ماشوم قرآن راوالي او دی په دې خپلو وړو شوړو شونډو ووایي بسم الله الرحمن الرحیم الله تبارک وتعالی د دې ماشوم د وجې نه څلورو تنو ته مغفرت نصیب کوي یو د ماشوم ته پخپله یو د دې ماشوم مور ته بل د دې ماشوم پلار ته او بل د استاد محترم ته مالا وی مولي صاحب څه کوي مولي صاحب درله داسې بچی تیار کو پلاره چې نن ورسره په دسترخوان باندې کښېنې ستا په دسترخوان به نن تا سره د الله پاکې فرشتې کښېني مولي صاحب درله نن داسې بچی تیار کو پلاره
چې نن په کوټه کې سملی دا حافظ قرآن بچی در سره سملاستو ستا دا کوټه به د فرشتو ډکې د دې بچي د برکته. مولوي صاحب درله نور څه وکړي؟ مولوی صاحب در لنن آغا بچے در کو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات حامل القرآن ہر کلج حافظ قرآن افات شی اوحى اللہ الى الارض اللہ تبارک و تعالی ازمکی توحیو کی اللہ تاکل لحما ازمکی دا حافظ قرآن غخبا نخوری ازمکی دا حافظ قرآن غخبا پزمک باندې الله د حافظ قرآن غوښې حرام کړي دي. دا ځمکه د هیچا لحاظ نه کوي. په دې ځمکه کې ته ملک کېده، ته نواب کېده، ته پښتون کېده، ته بادشاه او وزیر کېده. دا ځمکه پې فوراً خپل چینجري ګیاږي. دا ځمکه د هیچا لحاظ نه کوي. کو دا ځمکه لحاظ کوي دا د حافظ قرآن لحاظ کوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی دې ځمکې ته وایي الله تأکل لحما ای ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري. ای ځمکې ستا ګېډې چې نن کم انسان درغی دا معمولی انسان نه دی. د ده په سینه کې 6666 آیتونه مبارکه پراته دي. د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي. د ده په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي. الله تأکل لحما ای ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري. په ځمکه باندې الله د حافظ قرآن غوښې څه کړي دي؟ حرام کړي دي. ځمکه جواب ورکوي الله ته قالت الارض ځمکه وایي الهي و زما ربا کیف اکل لحما زه د ده غوښې څنګه وخورم وکلامک فی جوفي د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی. الله د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی د هغه غوښې زه څنګه وخورم؟ علماو خو تر دې پورې لیکلي دي وایي په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي الله تبارک وتعالی په دغه شپه باندې د تمام مقبرې والو نه عذاب پورته کوي. په کومه مقبره کې د پلار دفن دی، په کومه مقبره کې د مور دفن ده، په کومه مقبره کې د رور دفن دی او هلته حافظ قرآن دفن شو ووایه الحمدلله وایه د ده د برکت په الله په هغې باندې م سپکاوی راولي. ما په خبره پوهېږئ علماو طلباو ته به سپکو علماو سره به څه ساتو؟ د علماو سره به محبت ساتو، د علماو سره به مینه ساتو. دا زمونږ د دنیا او د آخرت د دواړو خیر خوا دي. د علماو سره مینه وساتئ. الله تاسو وګورئ د دې قوم د ټول نه زیات بچي به د وګورئ که نه د دې قوم د ټول نه زیات یتیمانان بچي به د علماو سره د دې قوم د ټول نه زیات یتیمان بچي بې اثرې بچي په سار باندې د لاس کې ښودونکي چې څوک نه وي هغه بچي به تاسو د علماو سره مومئ انشاءالله. دا علما ستاسو خیر خوا دي. د علماو سره څه وساتئ؟ مینه وساتئ. د علماو سره محبت وساتئ. د علماو سره عقیدت وساتئ. الله یو خبره درته اخر کې کوم بس کوم یو خبره کومه بس کوم یو دعوه کوم او بیا په دلیل پیش کوم. دعوه دا کومه چې د علماو طلباو سره مفت مینه کوئ انشاءالله مفت جنت ته ځئ. او خبره پوه نه شوئ دا خبره را سره وکئ د علماو سره مفت مینه کوئ انشاءالله مفت جنت ته ځئ. مفت جنت ته ځئ. ما ته به ته وایي چې مولوي صاحب ډېره غټه خبره دې ونه کړله، ډېره درنه خبره دې ونه کړله.
زم دا زنه وم دا د دواړو جهان سردار فرمای صلی الله علیه وسلم. حدیث مبارک کې راځي د قیامت ورځ به وي، میدان محشر به وي، اجتمع العالم والعابد. یو روایت کې راځي علی الصراط، بل روایت کې راځي علی باب الجنه. د قیامت په ورځ به عالم او عابد د جنت په دروازه باندې یو ځای شي. عالم او عابد په د جنت په دروازه یو ځای شي. الله تبارک وتعالی به عابد ته وایي ته جنت ته ځه، نو مولي صاحب هم ځان سم سم کې چې جنت ته لاړ شمه. الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي قف ته سیټ ته ودرېږه، ته سیټ ته ودرېږه. مولي صاحب به د جنت په دروازه کې ولاړي او خلک به راځي جنت ته به داخليږي. نو زه کله کله وایم هسې څه مو خیال دی چې د جومات دا امام د جنت په دروازه کې ولاړ او د مقتدیان یې پرې راشي. دوی خو به یو بل ته سترګې ووایي چې سړی خو یې سیټ ته کړی دی. صحیح ده که نه؟ سړی خو یې سیټ ته ودرولی ده، خو موږ ته ډېرې نیغې نیغې ویلې. دوی خو به یو بل ته سترګې وایي خو چې سړی خو یې سیټ ته قرآن ٹھیک شي که نه؟ نو حدیث مبارک کې راځي عالم به د جنت په دروازه کې سیټ ته ودرولی شي. ته به پریشان خفه به په سوچ کې به چیرې الله تبارک وتعالی مې ګوره چې د دې ځای نه جهنم ته لیږي کو، ځکه د الله سره څوک حساب کولی شي؟ اوس کېدای شي الله تبارک وتعالی وفرمایي چې د دې جنت نه بوځئ، د دې دروازې نه جهنم ته ورته وکئ. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای مولي صاحب ته مې دې له نه ودرولی چې د جنت نه دې پاتې کوم، الله څه له دې ودرولی یم. خلک راځي جنت ته داخلېږي او زه د جنت په دروازه کې ولاړ یم، الله څه له دې ودرولی یم. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي دا نور خلک خو ځان ځان له یوازې یوازې جنت ته ځي، او چې تم یوازې جنت ته ځي نو پته او په دوی کې بیا فرق څه شو؟ چې تم یوازې جنت ته ځي او دوی هم یوازې جنت ته ځي نو بیا خو پکې فرق الله څه چل وکړمه څه وکړمه؟ نه کنه ته به ځان سره نور خلک جنت ته بیایي. الله څو تنه بوځم؟ 10 تنه نه، 20 تنه نه، 100 تنه نه، 1000 تنه نه، 1,00,000 نه. الله څومره جنت ته بوځم؟ حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي خرخغه انسان د ځان سره جنت ته بوځه چې ته ورسره مینه کوې. تعداد معلوم دی؟ بس چې څومره د ځان سره جنت ته بیایي نو بوځه چې ته ورسره مینه کوې. دعوه مې څه کړې وه؟ مې د علماو سره مفت مینه کوئ مفت خو به جنت ته بوځي. نو تاسو نه تپوس کوم تا د جومات د امام ډېر خیال ساتلی و، د مدرسې د استاد د ډېر خیال ساتلی و، او اوس ورته الله پور اختیار ورکو چې چا سره مینه کوي ځان سره بیایه. دی به وایي هغه پلانکي حاجي صاحب نه و او خو به زما ډېر خیال ساتو، الله راته فرمایي چې څومره ځان سره بیایي بوځه نو هغه پکې ولې نه بیامه؟ خبره پوه شوې که نه؟ د مولانو سره مفته کې مینه کوئ مفته اصل کې درنه خبره ځکه ده چې د مولا سره به څوک مینه کوي چې په قرآن او حدیث باندې صحیح مینی که نه؟ نو چې په قرآن او په حدیث مینی نو جنت ته به ځي که نه به ځي؟ جنت ته به ځي انشاءالله. بهرحال زه د خپل طرف نه د محتمم صاحب ته او د استادانو ته او د طلباو ته او د طلباو د والدینو ته د زړه د کومې نه مبارکي ورکوم چې مبارک مو شه. یقین وکړه که دومره طاقت مې په ځان کې لیده چې دومره اوږد بیان به درته وکړمه، خو ستاسو د توجه ته چې مې وکتل نو ما نم خپل ستړیا یېره شوله او نور به تاسو ته پته کېدی شي د علماو ته پته وي. سږني کال کې ما ته مسله راغلې وه، زما دلته ډېره ملګري به هغې به خبري 2 میاشتو پورې زما اواز ختم شوی و.
2 میاشتې ما خبرې نه دي کړي ټیک شو نو الله تبارک وتعالی مې هغه آواز دوباره راوستی دی الحمدلله او ډاکټرانو راتوي بیانونه به هم ختم کې د نن نه بعد او درس و تدریس پم پرېږدي الحمدلله نه مې درس و تدریس پرېښی او نه مې بیانونه پرېښي دي او نه دوايانې خورم الله داسې صحت راکړی دی ټیک شو نو زه چې ډېر بیانونه وکړم نو بیا کله کله لږ ویرېږم غونته وم هسې نه چې بیا مسله جوړه شي نو دومره اوږده اراده مې نه وه خو ستاسو د توجه ته مې وکتل نو خو اوږد بیان مې وکړو الله تبارک وتعالی دې زما دپاره اول او ستاسو دپاره هم د اخرت د نجات ذریعه وګرځي الله تبارک وتعالی دې موږ له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین